وطعام الذين او خوراک تا کسانو اوتل کتابا چې ورکړې شوی د هغې ته کتاب حل لکم حلال دی لکم ستاسو دپاره. نو طعام نه څه مراد دی دلته کې؟ د طعام نه مراد حلاله ده، حلاله. وطعام الذین او ذبیحه حلاله ده هغه کسانو اوتل کتاب چې هغې ته ورکړې شوی د کتاب یعنی اهل کتاب دی حل لکم حلال دی ستاسو دپاره. د هغې حلال شوي څیز ستاسو دپاره حلال دی. یعنی چې کوم اهل کتاب دی یهود دی یا نصواره دی عیسایان دی، کو یهودیان دی کو عیسایان دی، خو دی یو څیز حلال کو، حلال څیز حلال کو، ګډه بیزا چیلې غوا میخه چې کوم حلال څیزونه دي د حلال کو، د حلالې په وخت باندې نوم د الله واغستو، نو دا د مسلمان دپاره حلال دی. نو وطعام الذین طعام یعنی خوراک دا کسانو د طعام نه څه مراد دی؟ حلاله مراد ده. عام خوراک خو د یو کافر دی یو مشرک هم حلال دی. یو مشرک چې هله ام ورکو، یو سور کافر دی او هغه چې هله ام ورکو نه ام دی والا وخوره که نه، ام کې څه خباثت خو نشته دی، څه ګندګي پکې نشته، خو الله پیدا کړی دی جو هغه لاس ته راغلی تعالی درکو. خو طعام الذین څه مراد دی؟ د طعام الذین مراد دا چې کوم دی حلاله د اهل کتابو ده. نو حلاله د اهل کتابو ده، حلاله د مسلمانانو دپاره. الیوم نن ورځ احل لکم حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره الطیبات پاک څیزونه وطعام الذین او حلاله ذبیحه د هغه کسانو اوتو الکتاب چې هغې ته ورکړی شوي د کتاب یعنی اهل کتاب دي، یهود دي یا عیسایان دي، حل لکم ستاسو دپاره حلال ده. دې د حلاله د مسلمان دپاره حلال ده. وطعامکم او ستاسو حلاله د مسلمانانو حلاله حل لهم د هغوی دپاره حلاله ده. خو اهل کتاب د هغه زمانې چې کوم اهل کتاب اوس چې څومره اهل کتاب دي، کو اسرائیل دی او دغه رنګې کو عیسایان دي، یهود دي او کو عیسایان دي، دا صرف په نوم باندې نور دا څومره چې دلته کې اوس دي، نو دا د دې حلاله د مسلمان دپاره حلاله نه ده، ځکه دا اهل کتاب صرف په نوم اهل کتاب دي، نور دا دهریان دي، کمیونسټ دي، دوی سره الله مني نه، د سره خپل. ځکه چې اهل کتاب خو هغه چاته ویلی شي چې موسی علیه السلام یو پیغمبر مني او خپل آسماني کتابونو کې یو کتاب مني، نو هغې ته اهل کتاب ویلی شي. نو هغې نه کتاب مني خپلو، نه الله مني، نه پیغمبر مني، یو نه مني. نو د دې وجه د علماو په دې دور کې چې څومره اهل کتاب دي دا اهل کتاب نه دي، د دې سره نکاح کول ناجایز دي، ټیک نه دي، او د دې حلاله خوراک دا ټیک نه دي، دا حلال نه دي. وطعام الذین او حلاله ده هغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړل شوي د کتاب حل لکم حلال دي ستاسو دپاره، وطعامکم او ستاسو حلاله حل لهم حلاله ده د هغوی دپاره.